چې مور ژوندۍ وي او په خپلو سترګو حافظ قرآن بچي ومي، دا ولې خوشحالي ده؟ دا ځکه خوشحالي ده چې دا سفر مونږ ته پروت دی چې یوه ورځ به مرو، نو چې سړی په خپل ژوندانه وویني چې ای به د مرګ نه پس مې یو ذخیره شتی، دا بچی به مې د قرآن تلاوت وکړي. مور په خپل ژوندانه وویني چې ای به که مقبرې ته مې اوسي نو یو بچی مې شتی، دی به قرآن لولي او ما ته به دعا کوي، او د قرآن د تلاوت نه پس الله دعا کوي. مولانا قاسم نانوتوی رحمت الله علیه د دیوبند د مدرسې محتمم، د دیوبند د مدرسې بنیاد یې ایښی و. د ده بچی قرآن یاد کو، د بچی نوم یې و محمد احمد. بچی د قرآن حافظ شو نو قاسم نانوتوی صاحب ډېر خوشحاله وي، زما الله بچی د قرآن حافظ. غټ پروګرام یې راوغوښت او خلک یې جمع کړو، لکه نن تاسو خوشحالۍ کې غټ پروګرام کړی دی. چې پروګرام ختم شو ټول خلک روسخت شو، نو بچی کېنه و، وی بچیا زه تا نن ولیدم چې زه نن ډېر خوشحاله یم، او خوشحالي مې تا ولیدله چې دومره غټ پروګرام مې کړی. نن د دې حافظانو پلار څومره خوشحالي، پیسې ورکوي، هر څه ته تیار دی. وایي نن زما د بچي په سر پګړۍ کېښودل شي، نن زما بچی د پګړۍ مستحق شو. دا هغه پګړۍ ده صحابه وایي چې مونږ به وکتل چې د اختر مانځله به امام الانبیا راووت نو توره پګړۍ به یې په سر، چې د جمعې مانځله به راووت او به م کتل نو توره پګړۍ به یې په سر، په سفر کې به یې سپینه وه او په حضر کې به یې توره وه. نو دا پګړۍ د امام الانبیا سنت دی او نن ستاسو د بچو په سر کې نو یې زه نن ډېر ځکه خوشحاله یم. خپل بچي ته وایي چې بچیا داسې ورځ به راشي چې زه به نه یم، زه به نه یم. دا قاسم نانوتوی صاحب خپل بچي ته وایي ښه مونږ غلامیان یو، عمل هم نشته، د دارالعلوم دیوبند بنیاد یې ایښی. خپل بچي ته وایي بچیا زه نن ډېر خوشحاله په دې وم چې ته الله د قرآن حافظ کړ. زما یوه خبره به یاده ساتې ښه بچیا، زه به نه یم خو ته به د قرآن تلاوت کوې او ما ته به دعا کوې. چې کله قرآن ولولې لاس په اوچتی او قاسم نانوتوی رحمت الله علیه ته به دعا کوې. یادوي زما بچی د پلاره الله څومره لویه ذخیره درکړه، ته به مړې انشاءالله چې دا بچی دې په مقبره تیر شه که نه، او ستا ذکر یې ونه کړو، ستا قبر نه درننه ته به ویني چې دا بچی دې په تراوو ودرېږي او د الحمد نه قرآن شروع کړي او د ختم شپی وي من الجنة والناس، ختم یې کړو ټول قرآن. په دغې ورځ چې حافظ قرآن دعا کوي نو دا قبولیت د دې دعا استقبال ته ولاړي، د خولې نه وتل دی او هغه قبلېدل دي. چې سړی قرآن ختم کړي او دعا کوي، د دې دعا قبولیت د دې دعا استقبال کوي. استقبال چې څه ټایم به د حافظ د خولې نه دعا راوځي چې دا بچی 30 لکه حروف ختم کړي. قرآن کې 30 لکه حروف دي ښه، چې دا ټولې ختم کړي او په منبر کې کېني اللهم اغفر لابي، خدایا لومبۍ دعا مې دا ده عند ختم القرآن دعوة مستجابة، د دوست الله دعا قبلي په دې ټیم کې. او دې لومبۍ وایي اللهم اغفر لابي، خدایا زما پلار وبخه، دا مې لومبۍ دعا ده. دا څه خیال لري؟ ډېر شیخانان او نوابان او ملکانان امپیګان امینګان د خاورو د لاندې شول، خو نن ډېر بې اثرې پراته دي. ټول خاندان کې حافظ او عالم نشته چې هغه ته دعا وکړي. ډېر لویه ګټه الله د باندې لوی احسان وکړو. ښه پلارانو ام د ناظر اخوانو ام د حافظانو پلارانې وایي الحمدلله، الحمدلله وایي خدای به حافظان عالمان کی او ناظر اخوان به خدای حافظان کی انشاءالله. الله در باندې ډیر لوی فضل وکړ. د قاسم نانوتوی رحمت الله علیه خپلم د قرآن سره ډیره مینه وه، د چا چې مینه ډیره د هغه الله بچی حافظ کوي. ښه قرآن سره چې د چا مینه ډیره، یو قاري صاحب باره کې واورېدل وی دی ډېر ښکلی قرآن لولي. نو قاسم نانوتوی رحمت الله علیه وایي زه ځمه چې ده پسې مونځ وکړم، زه واما